خپل بسترې ته ځي هم د امتي اواز کوي، که مسجد نبوي شریف ته ځي هم د امتي اواز کوي، که کعبة الله ته ځي هم د امتي اواز کوي، که دنیا نه محبوب ځي هم د امتي اواز کوي، که قبر کې نبی علیه الصلاة والسلام فضیل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی، امام بخاری حدیث راغسته دی، رسول الله مبارک فضیل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما نبی علیه السلام په خپلو لاسونو مبارکو کې نیولی و، ما نبی علیه الصلاة والسلام قبر ته چې کله کوزولو، رسول الله مبارک خپلې ګوډې مې د نبي په قبر کې ورماتې کړي، د الله نبي مې په قبر کې کېښوده. فضیل ابن عباس فرمایي فزت برب الکعبه، زما دې د الله په کعبه باندې قسم وي چې ما د نبي علیه السلام شونډو ته وکتل، زما د نبي شونډې په قبر کې خوځېدې، ما د نبي شونډو ته خپل غوږ ورجوخ کړه. فضیل ابن عباس فرمایي په خدای قسم دی نبي په قبر کې امتي امتي اواز کولو چې رب اغفر لی امتي، خدای زما امت وبخه، خدای زما امت وبخه. نن نبي ده امت سره امتي لګیا دی لوبې کوي، د نبي د دین سره امتي لګیا دی لوبې کوي، نن د نبي د سنتو سره د نبي امتي لګیا دی لوبې کوي، استهزاء خندا ورپورې کوي. نن د نبي د دین د شمې پتنګان نور ستا د مخ نه حیا راځي چې کوم حقونه دي. الله جبریل امین راوغوښتو، محبوبه ته را باندې ډېر ګران دي، بس چې عرفات ته څوک راغی دته ما خپل ټول حقونه وغوښتل، خو د پردي حق دپاره سوال نه کوه. محبوب علیه الصلاة والسلام دې دعا له الله ډیل ورکړ، پیغمبر علیه السلام په جړا جړا باندې د عرفات نه روان شو مزدلفې ته، د ماښام وخت دی او په چغو چغو ژاړي چې خدایا خپل حق دې ورته وبخلو، یا الله د پردي حق هم ورته وبخه. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې پیغمبر علیه السلام کله مزدلفه کې قدم کېښوده او حضور په دې اوښکو په دې سترګو اوښکې را روانې دي په دې مخ مبارک باندې، یا الله زما امت ته د خپل حق وبخلو په عرفات کې. خدای دلته الله جبریل امین راولېږلی چې محبوب ته مې وویل بس ما له نور ستا د مخ نه حیا راځي، ستا امتي چې عرفات ته راشي په عرفات کې ورته خپل حق بخمه، او چې مزدلفه کې قدم کېږدي دلته ورته پردی حق هم بخمه. مقصد د حدیث دا نه دی چې یو سړی د عرفات او مزدلفې ته راځي او دی د پردي حقونه، او دته به په کوم طریقه باندې حق بخي، دته به الله د 400 کسانو ذمواري ورکړي دې حاجي ته. الله به ورته فرمایي چې بنده پتا د چا کوم حقونه دي د هغې په حق کې ما بدله کې ما هغې له جنت ورکړه، او که جنتي وي نو په جنت کې به ولا اعلی مقام او مرتبې د په حق کې ورکړي. الله جل جلاله ټول حاضرین قبول. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ادعوا الشريف واريكم الله جل جلاله دې زموږ استاسو دا حج مقبول حج مبرور وګرځي. دا د مینا مقام او د مینا میدان دی. بچیا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بچا څه راغی دا ما ته زما رب حکم کړی دی چې دا اسماعیل زما د نامې نه قربان کا، ما ته خپل بچی قربان کا. هغه ماشوم بچی اسماعیل ذبیح الله ورته په وړو وړو شونډو اواز کوي بابا جانا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. بابا جانا هغه څوکه چې په کومه تا ته امر شوی دی، په کومه تا ته حکم شوی دی. اوس ابراهیم علیه السلام خپل بچی لاسونه خپې ورته وتړل، ځان ته په شګو باندې راڅمللو، ګوډې ولا په سینه باندې راماتې کړي. فلما اسلما وتله للجبین، ابراهیم علیه السلام پر مخې بچی ځان ته راڅمللو. ابراهیم علیه السلام مبارک په مړۍ باندې چاړه د اسماعیل ذبیح الله ایښوده، ورته بابا جان واوره ته خو ما حلالې، خو زه تا ته یو څو وصیتونه کوم، زما دا وصیت په ځای باندې راوړه. زما بابا جانا کله چې زه حلال شم د مینا په میدان کې زما د وجود نه وینې روانې شي، نو بابا جان اول زما د بدن نه زما قمیص وباسه، او دا قمیص چې کله زما وینې روانې شي نو زما دا قمیص به الله جمیل ويحب الجمال.
الله په خپلم ښایسته دی او ښایسته خوښوي. بچیا راځه تازه خپل دوست له بوځمه. بابا جانه بس دی ستړی شوم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچیا لږ صبر وکړه زما د دوست ځای رانږدې شه. چې کله د مینا کې ابراهیم علیه السلام قدم کېښوده، ابراهیم علیه السلام دا شیطان راغی د جمره عقبه په مقام باندې. ورته شیطان وایي ای د الله خلیله دا بچی دې چېرته روان کړی دی؟ تا نه خو مخکې نور انبیا هم تېر شوي دي. چېرته تا یو نبي لیدلی دی چې خپل بچی ذبحه قرباني کړی دی؟ دا الله جل جلاله ستا د رب تا سره ظلم کوي. ابراهیم علیه السلام مبارک دا جمره عقبه په مقام باندې کاڼي راواخېسته رغما للشیطان ورضا للرحمن. اے شیطان تا ذلیلوم او رحمان رضا کوم. ابراهیم علیه السلام مبارک شیطان دغلته وویشته. شیطان غیب شو دویم ځای کې راووته. اسماعیل علیه السلام له شیطان راغی بچیا دې پلار ته دې وګوره لاس کې ورسره رسۍ ده، لاس کې ورسره چاړه ده. نو مې وتښته درم ساعت لره دا پلار ستا په مرۍ باندې چاړه راکاږي. ابراهیم علیه السلام ته ماشوم بچی ودرېده. بابا جانه دې غوږ کې ما ته څوک پټې پټې خبرې کوي. ما ته وایي چې دا پلار تا حلالوي. بابا جانه د رښتیا ته ما حلالوي. بچیا دا شیطان دی. ابراهیم علیه السلام بیا شیطان په کاڼي باندې وویشته. درېیم ځای کې بیا حتی چې کله ابراهیم علیه السلام مبارک اسماعیل علیه السلام مبارک کبش اسماعیل ته راوسته. د دې مسجد خیف نه لږ رامخکې غر د پاسه داسې یو پیلرې جوړ کړی دی. دغلته کبش اسماعیل علیه السلام یې دغه غر باندې او ورته یې ډېر ښایسته دی او ته ماته ډېر ګران او ډېر ښایسته یې ډکې او که په نیکو باندې ډکې. الله دې موږ تاسو حجونه قبول کړي. خدای جل جلاله دې موږ تاسو د ګناهونو نه وساتي. دغه د حج فلسفه راز او دغه د مینا او مزدلفې عرفات شریف تذکره وه د نبي علیه السلام د حجة الوداع د خطبې له بلوغ ما تاسو ته بیان کړ. الله جل جلاله ټولو ته توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم حجانو صاحبانو